زما والده صاحب الله دې وبخي چې کله وفات کېده زه برایم بس ودو منو چې ورلم بیا خو وفات ولو یقین په خدای وکړم هغه خویندو ته مې وی چې تکلیف شو وی مونږ ورته وی چې ورګه هغې ته اواز کوو وی واړه د خوبه مو باسې الله واړه د خوبه مو باسې مور ته بیا دا بچي واړی پلار ته دا بچي واړی واړه وته که د بچو خاوندان مې نو واړه وته بچې ته د کشرانو ته وایم چې د مور او پلار قدر وکړه ډېر خیال یې وساتئ قرآن وایي زه نه وایم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما افم ورته مه وایه اف رټی هم مه وقل لهما قولا کریما چې د چا مور او پلار وي د خدای نعمت دی وګڼي چې دا نعمت دی او که د چا مور او پلار قبر دی دعا ورته کوه ذکر کوئ دعا ورته بخیر تلاوت کوئ ورته بخیر صدقه کوئ ورته بخیر مور او پلار مه خفه کوئ داسې مخلوق مې هم لیدلی چې مور یې د کوره ایستې ده دا او داسې مخلوق مې هم لیدلی چې پلار یې شړلی د کوره ایستې ده ولې ته ماشوم نه یې لوی کړی تا له خوله کې نوړی نه ده درکړی دی نه یې لمبولی دی نه یې پاک کړی تا صفایي یې نه ده کړې ستا تربیت یې نه دی کړی او داسې مور او پلار هم شته داسې بچي هم شته چې مور او پلار په حرم کې مې کتلي دي په شاګردۍ او طواف کې تاویږي او داسې مې هم چې مور او پلار په کرسۍ کښېنولي او طواف پې کوي او داسې مې هم لیدلي دي چې خپلو بچو د خولې نه روزي راوباسي او مور پلار له ورکوي او داسې ظالمان هم شته وایي ما پلار داسې مور داسې ما رټي هغه بل زوی خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو هغه به یې ځکه خوښي چې هغه به یې قدر کوي ته به یې قدر نه کوي ته به یې عزت نه کوي مجبوری که نه بعضې مور او پلار د یو بچي نه مجبوری مه کوئ د خپل او یاد وساتئ که مو مور او پلار سره څنګه وکړل چې در نه پیدا دی هغسې به سره کوي وی نه کړل او زه جمدې وم راشئ ما ته وایه ملا دروغ دی ویل نو حضور پاک فرمایي چې جبریل علیه السلام دا خیره وکړه چې مور او پلار یې جمدې وي او دې پې ځان جنت ته ونه رسوي خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي ما وي امین او بیا چې کله په دویمه پوړۍ قدم کېښود وایي چې ستا نوم څوک واخلي او درود شریف یې ونه وایي خدای د خپل رحمت نه لرې کړي ما وي امین زما وروڼو زموږ د ښکلي پیغمبر په موږ ډېر احسانات قسم په خدای دا زموږ ایمان د هغه د برکت دی دا زموږ دین د هغه د برکت نه دی په قرآن موږ حضور پاک پوه کړي الله خو صرف دومره ویلي چې اقیموا الصلات اوس د صلات ډېرې معنی دي پیغمبر مبارک موږ پوه کړي موږ دپاره یې جړاګانې کړي دي موږ له یې جړاګانې کړي دي خدای نه یې سوالونه کړي دي د شپې مقبرې ته تللی دی امت له یې دعاګانې کړي دي